أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه یاد کې چې وویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې آزر وقومه او خپل قوم ته انني براء مما تعبدون دا تاسو چې د چا عبادت کوي په دې زه خفه ما الا الذي مگر هغه ذات فطرني چې زه پیدا کړی ما فإنه سيهدين أغب ما تلار سمي وجعلها كلمة باقية في عقبه أو أغب من تبريح دا يو فيصل رستو لعلهم يرجعون خايق جتول خلق دي تراوڑي بل متعت هؤلاء وآباؤهم بلكي تاسو لگا نفواله او پلاران تاسو حتی جاءهم الحق تردی چې حق خبر راشي ورسول مبین او راغ تاسو ته یو پیغمبر چې واضح احکامات وروړو ولما جاءهم الحق او کچر النبی راغلی دا حق قالو نو بیا بتاسو ویلیو هذا سحر چې دا خو جادو دی وانا به کافرون او منګه فی کفر کون کیو الله پاکوی پیغمبر علیه السلام د توحید مسله دا یو داسې مسله ده چې دا د حضرت آدم علیه السلام نراوالی تر قیامت پورې ده حضرت آدم علیه السلام ته هم چې الله پاک په فرشتو باندې سجده لګولې وه نو د توحید د پاره لګولې وه چې الله یو اومنه او دا د الله پاک د طرف نه د ځمکې جانشین دی مفسرین وی یو اضافي خبره پکې لیکي چې آدم علیه السلام ته فرشتو سوره سجده لګولې وه نو د صحیح قول مطابق 100 کاله ورته هغې سجده لګولې وه آدم علیه السلام ته دا چې کوم دی نو زمونږه د فقه یو کتاب دی هغې ته بحر الرائق وي د هغې په حاشیه باندې لیکلي دي چې 100 کاله فرشتو آدم علیه السلام ته سجده لګولې وه او آدم علیه السلام چې کله د سجدې نه هغه ته راوچت شو نو بیا 50 کاله فرشتو صرف د الله پاک شکر ادا کړو چې خدای پاک ته موږ له دا توفیق راکړه چې موږ ستا حکم ومنم ځکه چې د شیطان نه دا توفیق اغسته او چې کله بیا آدم علیه السلام هغه ځمکې ته راکوشو نو چې ډومبنۍ تحفه ولا هوا به ورکړې وه نو هغه د پرتوګ وه ځکه چې آدم علیه السلام به لنګ والی او دا لنګ د پیغمبر علیه السلام هم سنت دی نو ډومبنۍ چې هغه شلوار جوړ شوی و نو هغه هوا به چې کوم دی نو آدم بابا له جوړ کړو او د ځان دپاره صادر جوړ کړو لوی صادر یې د ځان دپاره جوړ کړو الله پاک وی پیغمبر علیه السلام د هغه وخت نه د توحید دا سلسله دا را روانه ده ځکه چې د ټولو نه زیات ګران هغه په توحید ټینګېدل توحید څه ته وایي د الله یووالي ده چې ته الله یو وګڼې ته وې الله سره ذمہوار نازولی الله سره په اختیار کې په هیڅ کې شریک نشته بس الله په خپله آل اینډ آل دی هغه چې سکول غواړي نو هغه کوي الله پاک وایي دکه خبره دا ابراهیم علیه السلام هم کړې وه وإذ قال ابراهیم لأبیه وقومه انی براء مما تعبدون یاد کې چې وویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته او خپل قوم ته چې زه خفه یم په هغه څه باندې چې تاسو عبادت کوئ لوی الله شته د هغه قدرتونه د هغه نښې د هغه طاقت ستاسو په مخامخ دي د هغې نه باوجود ای پلاره ته ماله په خپل لاس باندې بوت وتراشې او ما ته وایې چې خلکو کې وګرځوه چې دا د سرخوږي ذمهوار دی دا د بچو ذمهوار دی دا د نوکرو ذمهوار دی دا د تقدیر ذمہوار دی دا زه څنګه ومنما دا څنګه ذهن دی ستا الا الذي فطرني فانه سيهدين بېشکه زما رب هغه ذات دی چې په اول ځل پیدا کول کړي دي او په اول ځل یو کار کول ګراني ځکه چې په اول ځل باندې د هغې ډیزاین نی نو بې ډیزاین اسیز جوړول دا ګراني چې یو پیره ته آبادي وخیږي بیا خو د هغې بنیادونه موجودي بیا خیجول اساني
الله دا کائنات بغیر د ځایچې او بغیر د ډیزاین نه جوړ کړي دي. نو فانه سیهدین، لاره به راته هم هغه ښي، طریقه به راته هم هغه ښي. هغه رب به موږ ته وایي چې په کوم څیز باندې زه خوشحاله یم او په کوم څیز خفه یم. لکه څنګه چې پیغمبر علیهم السلام دا طریقه وه چې صحابو ته به د علم د سیوا ټریننګ او ترغیب ورکو. یعنې چې مونځ یې ورته ښه نو پیغمبر علیهم السلام ورته صرف دا نه وي چې لکه زمونږ په شانتې نیت ګوټه کړي. دا نیتونه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اتیا کاله پس راغلي دي. پیغمبر علیهم السلام هغوی ته دا طریقه ښولې وه چې ته غوږونو له ګوتې ولې واوړئ، ته لاس په نامه ولې ودرېږي، ته رکوع ته ولې راټیټېږي او ته سجدې ته ولې ځې. او اصل عبادت هم دا دی. موږ یو ماشوم راولو او بس هغه ته دا وایي غوږونو له به ګوتې واوړئ، لاس به په نامه کې دی، رکوع به کې، سجده به کې، په دې پوه نه چې د دې نه څه مقصد دی. پیغمبر علیهم السلام ورته دا طریقه وښوله مختصرا چې ته کله غوږونو له ګوتې واوړئ نو دا غوږونه نیسل نه دي، دا تا خپلې ګوتې الله ته مخامخ کړې، خدای پاکه بس تا ته ودرېدم او دا دنیا دې داسې شاته وغورځوله، بس دا دنیا مې وغورځوله، خدای پاکه صرف ستایم. ولې الله وایي ای انسانانو ما سره خبرې وکړئ. حدیث مبارکه دی. صحابو تپوس وکړو پیغمبر علیهم السلام الله خبرې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي د ټولو نه ښکلې خبرې خو الله کوي، موږ ته یې چل ښولی دی، نو د ټولو نه ښکلې خبرې خو الله کوي. ای ورته وایي د الله خبرې څه دي؟ وایي دا قرآن د الله خبرې دي ټولې. الله پاک وایي وما ینطق عن الهوا الا وحی یوحى. دا پیغمبر چې څه وایي دا دې زما خبرې کوي، دا قرآن زما خبرې دي. نو چې کله جبریل علیهم السلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو مل احسان، احسان څه شی دی؟ مل ایمان تپوس وکړو، مل اسلام تپوس وکړو، نو مل احسان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي احسان دا دی چې ته الله ته ودرېږي، الله سره خبرې کې مونځ ولګې، نو ته وایې الله ما ته ګوري، دا احسان دی. الله ما ته ګوري، نو چې تا ته څوک ګوري ته د هغه نه سترګې اړولی شي، ستا خیال بل خوا ځي، ته بل ځای ته تللی شي، ستا توجه هغه ته یي که نه، که ستا ورته توجه نه یې دنه خفه کېږي ځي دنه، خبرې ما سره کوي ولاړ ما ته او ګوري بل ته. نو که چېرې ته داسې نه شي کولی ته وایې چې زه الله وینم، لاول نه دا ووایه چې زه الله وینم، الله ما ته ګوري مخامخ دی، زه الله وینم. اوس تا عقیده د الله د وینا نه جوړېږي، ته وایې الله ما ویني، الله ما ته ګوري. نو چې یا زه تا وینم یا ته ما وینې، زه ستا نه یو خوا بل خوا رجوع نشم کولی. اوس زمونږ په کومه درجه کې یو؟ زمونږ ذهن ته خو نه دا راځي چې مونږ الله ویني او نه دا راځي چې مونږ الله ویني. او د هغې نه باوجود الله مونږ باندې څومره ښکلي وختونه تېروي، څومره په ارام او په راحت مو ساتي. نو که چېرې زمونږ ذهن ته دا رال چې د دې لاس اوچتولو نه مقصد دا دی دنیا مو شاته وغورځوله، خدای تا ته متوجه شو، لاس په نامه ده ته ودرېدو، بس بل چا سره همکار نشته، تا ته ټیټېږو او تا ته پوزه راښکو. د ټولو نه لوی د عاجزۍ عبادت هغه مونځ دی. نو الله پاک به موږ کمې درجې ته ورسوي. او که زمونږ ذهن ته دا خبره راله چې دا زما د زندګۍ اخري مونځ دی، د دې نه پس ما ته چانس نه میلاویږي، خو زمونږ په عقیدو کې فرق دی، زمونږ په نیتونو کې فرق دی. د هغې نه باوجود الله پاک په موږ باندې دومره رحم کوي. وجعلها او ګرځولې د الله پاک کلمة باقیة فی عقبه، یوه کلمه باقي پاتې کې وروستو چې هغه سره د توحید ده. الله د توحید کلمه پرېښې ده چې ما یو وګڼه او زما پیغمبر زما د طرف نه استازي وګڼه، لعلهم یرجعون، ښایي ته د ګناهونو نه راواپس شي، د ذموارانو او د نازولو نه خلاص شي، یو الله ته ودرېږي. بل متعت هؤلاء وآباؤهم، بلکې تاسو ونه منله او الله فایده درکړه تاسو ته د ژوند او ستاسو پلارانو ته د ژوند، حتی جاءهم الحق، تر دې چې تاسو ته یو حق پیغمبر هم راغی چې هغه تاسو ته تبلیغ شروع کو، ورسول مبین، او یو واضحه احکامات والا پیغمبر راغی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې هغه تاسو ته د الله پاک ته تک طریقې وښولې. ولما جاءهم الحق، نو چې کله دا حق راغی، دا پیغمبر راغی د فترت د زمانې نه پس راغی، قالو نو ای مشرکانو د مکې تاسو ووې هذا سحر، دا د چې کوم دین راوړی دی دا خو جادو دی، څنګه موږ ومنو؟ یو داسې انسان چې هغه تر 40 کالو پورې انپړ دی، اوس هغه دومره ښکلي فصیح او بلیغ کتاب راوړو، بل هغه په موږ کې کمزور دی، خانداني لحاظ سره سرمایه دار نه دی، د عزت په لحاظ سره ډېر اوچت دی، خو سرمایه دار نه دی، موږ یې څنګه ومنو؟
دا خو به په مالدار سړي راتلو و انا به کافرون نو موږ په کفر کوو. الله وایي کفر مو په دې بنیاد نه کو چې موږ په دې پوه نه شو، نه تاسو وایي موږ په پوه شو دا قرآن در راوړه دی پیغمبر دی خو دې دنیادار نه دی، دې سرمایهدار نه دی، دې زمونږ د مزاج مطابق نه دی، نو په دې وجه تاسو ته نه انکار وکړو. الله پاک وایي دغه د څه کمې و؟ ستاسو د علم کمې و. نو تاسو قرآن ته کینې، تاسو تفسیر ته کینې، تاسو معنا زده کې، تاسو پې سوچ وکې، نو تاسو دا په شک او په وهم ماړوئ، بلکې تاسو علم زده کې، ثبوت وپېژنئ. نو که تاسو ته په ثبوت کې شک وي نو ثبوت به راته موږ پیش کړو، خو که ستا په عقیده او په نظریه کې شک وي نو هغه نظریه او عقیده ټیک کوونکی صرف د الله ذات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه